أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب سوق دے چه اعراض کیا یعنی مخ اڑیا عن ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام نا یعنی یترکو دینه چه پریک دی دین دا ابراہیم علیہ السلام استفهام انکاری دے یعنی اعراض نکی معنی دا سشو ما يرغب عن ملت ابراہیم اعراض نکی د ملت د ابراہیم علیہ السلام نا الا مگر من هغه سوک اعراض کئی سفها منا چسپک کڑے دے یا منا ظلم سفها نفسه چسپک کڑے دے نفس بلا یا ظلم نفسه چ ظلم کڑے دے پا نفس بل سرا یا خسر نفسه چ تاوانی کڑے دے نفس بلا ابن عباس سے ہوئے چ کم ترجمہ یادا والے شیعہ حتی اهلکا نفسو تردی چی هلاک کڑے دے نفس پر لرا دایت چا بارکی نازل شوے دے عبداللہ ابن عبدالسلام سیب خپل ورارا مسلمہ و مہاجر توویل چی ایمان روڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے ولی تاسو تا پتورات کی پتہ نو دا دے صفات بیان شوی نو چی رستبہ دا پیغمبر رازی چی نم بے احمد وی او فمن آمن فقد اهتدى چاچی ایمان راوڑو پا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تاکید سردے پا ہدایت باندش ومن لم یؤمن فهو ملعون چاچی ایمان رونڑو پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا با ملعون وی ولی تاسو تا پا تورات کی دا معلوم نو عبداللہ ابن سلام سے دیورا رگانو توویلا پا دی کی مسلمہ ایمان راوڑو او مہاجر انکار اکڑو نو مہاجر چی دے وی دا جاہل دے آیت نازل شو پی ومن یرغب سوک دے چی مخ اڑی اعراض کی عن ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام نا یعنی دین دا دنا الا مگر یعنی ما یرغب عن ملت ابراہیم اعراض نکی دا ملت ابراہیمینا الا مگر من حغ سوک صفحہ منا ظلم چی ظلمی کردے دے یا منا صفحہ منا خسرہ نفس ہو چی تاوانی کڑے دے نفس پل یا اسپک کڑے دے نفس پلا حتی لکا تردے چی حلاک شوے دے وَلَقَدْ وَخَامَخَا پتاکید سر استفیناہو منا اخترناہو غرکڑیو منگا دی ابراہیم علیہ السلام لرا فی الدنیا پا دنیا کی پر رسالت باندے وَإِنَّهُ یقیناً دا ابراہیم علیہ السلام چی دے فی الآخرت پا آخرت کی با لمن الصالحین خام خائب دا صالحانونا نیکانونا یعنی مع الانبیاء سرد انبیاء بی فی الجنت پا جنت کی نو زکم وی غور کڑے دے از باغ وقت کی قالا چویل لہو دلرا ربہو رب دا اسلم مانا گردن نہاد شا یعنی اخلص دینک للہ خالصک دین ستا اخاص اللہ لرا قالا نویل ابراہیم علیہ السلام پا جواب کی اسلمتو منا گردن نہاد یعنی اخلصتو خالص کرے میں دے دین لرب العالمین دا پارا دا رب العالمین اس دی دا خبر باطلی پا دی بلایات کی دی خلقو طویل چی یعقوب علیہ السلام بچوتا دا یہودیت باندے وصیت کرے او پا یہودیت باندے وصیت کرے دے دا مرگ پا ٹیم کی نو رب کریم دا دی دا قول باطلی دروغجن یوی ام کنتم شہدا تاسو حاضر وی پاغا وقت کی چی وصیت کولو یعقوب علیہ السلام تا چی کل مرگ حاضر شو اغا وقت کی تاسو حاضر وی بل ما کنتم حاضرین تاسو حاضر نوی نو ووصا وصیت کرے و امر کرے و بہا منائے بہاز الملت پا دی ملت ابراہیمی باندے پا دغ دین دا اسلام باندے ابراہیم علیہ السلام بنیہی بچوخ پلوتا و یعقوب علیہ السلام ہم امر وصیت کرے و پا دغ ملت ابراہیمی باندے اویل یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچو زما ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی اصطفا غورا کڑے دے منا اختار غورا کڑے دے لکم تاسو لرا دین چی دین دے دین اسلام دے
فلا تموتن پس ممرئ تاسو الا مگر په داسې حال کې وانتم چې تاسو مسلمون مسلمانانا اخو داسې ویلو چې تاسو وګورئ مړی نه په حال د اسلام کې بمریا معنا دا ده یعنی لږ ټیم هم د اسلام نه مو ځای نه چې داسې ټیم کې تاسو ته مرګ راشي بغیر د اسلام نه مړ نشئ لکه صحیح حدیث دی حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی به ډېر نیک عملونه کوي حتی تر دې چې د جنت او د په منځ کې یو لیش یا یو ګز فرق وي تر دې چې دنه به داسې کار وشي دی به جهنم ته لاړ شي دارنګ یو سړی وي چې ډېر بد عملونه به کوي حتی چې د جهنم او د په منځ کې به یو لیش فرق وي یا یو ګز دنه به یو ښه عمل وشي جنت ته به لاړ شي نو ذکر رب کریم وایي فلا تموتن ممرئ تاسو الا مگر په داسې حال کې وانتم چې تاسو مسلمون یعنی مسلمانان یعنی مگر لږ ټیم هم تاسو د اسلام نه مو وځئ اوس تحقیقی جواب ورکیا ام کنتم شهدا آیا وای تاسو حاضر اذ باغ وحکی یعنی استفهام انکاری دی بل ما کنتم حاضرین تاسو حاضر نه وای ولی دروغ وای چې یعقوب علی السلام ته چې کله مرګ حاضر شو هغه د يهودیت وصیت کړی دی نه تاسو دروغ وای ام کنتم شهدا یا وای تاسو حاضر اذ باغ وحکی حضرا چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تم مرګ اذ باغ وحکی قال چې ویلم آیا وای حاضر تاسو اذ باغ وحکی قال چې ویل لبنیه بچو خپلو ته یعقوب علیہ السلام ویل ما تعبدون ای شیء تعبدون غس شی دی چې تاسو به عبادت کوئ من بعد موتی رست د مرګ زمانہ قالو نو ویل دی بچو ورته نعبدو مونږ به عبادت کوو الها کا د اله ستا و اله آبائک او اله د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی معبود د پلار ستا چې ابراهیم علیه السلام دی و اسماعیل چې اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام اله واحده چې معبود یو دی چې یو الله دی مونږ به د هغې عبادت کوو اسماعیل علیہ السلام خو ترو د تپلار ولی ویلې شو ځکه چې عرب چې دی دا تر تپلار ویا او ترور ته مور ویا لکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عم الرجل صنو ابيه تر د سړی چې دی د پلار په برابر دی دارنګي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل درب تر بارکه ویا صحابه ته ویا رد علی ابي فاني اخشى ما ته د خپل پلار را ولی یعنی عباس سے بیاده ولو زه یریګم چې دا کافران ورته ضرر نه رسي نو عربان تر تپلارهم ویا نو قالو نو ویل بچو د دې نعبدو مونږ به عبادت کوو الها کا د اله ستا و اله آبائک او معبود د پلار ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی دا و اسحاق علیه السلام اله واحده چې اله یو دی یو الله دی مونږ به د دې عبادت کوو ونحن مونږ چې له دی الله لرا مسلمون من گردن نهاد یو مونږ دی الله لرا گردن نهاد یو دویم وهم د دې باطلیا نصرانیانو وهم باطلیا هغه ویل چې د پلار په ګناهونو باندې بچینی ولې کیږي رد پر راغی او بل تحقیقی جواب دی يهوديانو ته او نصرانيانو ته چې تاسو وایي د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې هغې د یهودیت وصیت کړی دا دروغ متپلی دي په هغې باندې هغې د اسلام په لاره باندې تللی وو بس هغه یو ځان ته قوم ووایي تاسو ځان ته د هغې خپل عمل دی او ستاسو خپل عمل دی تلکه کې اشاره ده تلکه دا یعنی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاده ده تلک دا امت من یو جماعت قد بتاکید سره خلط من سلفت تیر شو لها دی لرما غسری کسبت چې کړي دي من العمل د عملنا ولکم تاسو د پرما غسدي کسبتم چې کړي دي تاسو د عمل نه چې تاسو سکړي دغه تاسو د پاره دي هغه چې سکړي دي هغه د پاره دي
ولا تسألون تاسو نه تپوس نشي کوله عما دا غس کانو چودي يعملون چې کوم عمل به کوله دا عمل بارکی تاسو نه تپوس نشي کوله یعنی يسألو كل عن عمله هر یو نه بد خپل د عمل په بارکی تپوس کی هر چا د پر خپل عمل د لارې مل دی او لا عن عمل غیره د بل چا عمل په بارکی به تپوس نه کیږي وقالوا ويدي كونوا شهودا يهوديان ابن عباس یو دا نازل شوی دی په باره د مشرانو د یهودو د مدینه منوره کعب ابن اشرف مالک ابن صویب وهب ابن یهودا او یاسر ابن اخطب داسې نصارا د اهل نجران سید او عاقبه دی نصارا ویل زمون دین افضل دی زمون پیغمبر افضل دی نو کفر وکړو چا باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دارنګ يهوديان ویل چې زمون پیغمبر نبی افضل دی نو دی کفر وکړو پچا باندې عیسی علیه السلام باندې وقالوا ويدي كونوا شهودا يهوديان د مدینه منورې يهوديان وای چې يهوديان شي او نصارا یا نصرانيان او د نجران وای تهتدوا منا هدایت بمومه تاسو قل تورته وای پیغمبر علیه السلام بس مون اراده نه لرو د يهودیت او د نصرانیت قل تورته وای پیغمبر علیه السلام بل ملت ابراهیم بل نتبع ملت ابراهیم مون تابعداري کو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا معنا همیشه میلان کون کیو د باطل نه حق تا حنیفا معنا همیشه میلان کون کیو د باطل نه حق تا باطل به پر خودل حق به ټینګولو یعنی مائلا عن الباطل الى الحق ميلان به کولو د باطل نه حق طرف ته باطل به پر خدا وما كان نو ابراهيم عليه السلام من المشركين د مشرکانو قولوا واي مؤمنانو دا خطاب للمؤمنين دي آمنا من ایمان راوړل دي بالله په الله باندې وما او په قرآن باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الینا مونږ لرا وما او په صحیفو باندې انزل چې نازل کړي شوی الی ابراهیم علیه السلام لرا 10 صحفنا چې لصحیفه و اسماعیل علیه السلام لرا و اسحاق علیه السلام لرا و یعقوب علیه السلام لرا والاسباط او اولاد د دې لرا وما په سبانه ایمان وروړو یعنی اوتیا معنا او اعطیا چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته تورات او انجیل عیسی علیه السلام ته انجیل موسی علیه السلام ته تورات وما په سبانه ایمان وروړو ته چې ورکړی شو نبیونه پیغمبرانو ته من ربهم د جانب د رب د دینه لا نفرق مونږ فرق نکو بین احد په منځ د یو کس کې منهم د انبیاؤنا ونحن مونږ چې له دی الله لرا مسلمون گردن نهادیو